الحمد لله العلي العظيم، الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. ربط او مناسبت د نننی سبق ما قبل سره داسې دي چې مخکې کې د خیرات او د صدقاتو ذکر وو، نننی سبق کې د هغې د اولت یعنې د تضاد او د ضد ذکر کېږي چې سود دی. او یا دا چې مخکې آیت کې څوک چا چې صدقې کولې خیراتونه، نو د هغوی انجام ذکر شو چې ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دوی به په آخرت کې ډېر زیات خوشحاله وي، هېڅ خوف غم به ورسره نه وي. نو اوس فرمایي چې څوک سود کوي نو د هغوی به څه انجام وي. هغوی به د قبرونو نه وایي داسې حال کې پاتې لکه یو سړي باندې چې پیرې ناست وي او پیرې پرې راشي شیطان، او کله یو خوا غورځېږي کله بل خوا غورځېږي، یو بد حالت وي. نو داسې به د خپلو قبرونو نه پاتې. او یا دا چې د خیرات او د صدقاتو تعلق هم د مال سره او د سود تعلق هم د مال سره دی، خو حکم بیانولي ضروري نو د هغې ذکر کېږي. او بله اصلي ربط او ښه ربط دا دی چې مخکې کې د صدقه کوونکي مثال د زمیندار سره ورکړی و چې هغه یو دانه وکړي 200 دانې کړي، نو په هغې کې مونږ ویلي چې یو دانه به هله 200 دانې کړي چې څو خبرې پکې. نو لومبۍ خبره پکې دا وه چې دا دانه وغځي. دقه رنګې د صدقې لپاره شرایط وي، نو په هغې کې لومبۍ خبره دا وه چې دا مال ډېر حلال وي. که مال حلال نه و لکه د سودو، نو د هغې نه خیرات زکات صدقات نه قبلیږي. او که چا ته نیت وکړو نو د کفر خطره ده پکې. پوه شوې؟ علامه شامي لیکلي دا سړی په دې کافر کېږي چې حرام مال باندې ثواب نیت کوي، او کم فقیر له چې ورکو او هغه ته پته چې دا د حرام مال دی، نو او دعا یې وکړه شکر یې ادا کړه، د هغه نه ایمان لاړ. یو سړی د هغه سره حرام مالم یو حلالمی، نو تر کومې پورې تا ته یقیني چې یاره اکثر مال یا کم از کم نیم مال د حلال دی، او یا دی حلال مال چې کوم دی نو په خپل خوراک کاک کې لګي، نو که هغه څه دعوت ماوت درکړي نو تلی شي وله. خو بیا هم احتیاط بهتر دی چې د عبرت په نیت باندې چېرې د هغه دعوت قبول نه کړي شي، ته وویلي چې چېرې ته سود خور یې او سود کوې. خو که بالفرض د نیمې نه سوا مال یا هغه بې احتیاطي کوله، دی ته یې نه کتل، بس هر څه به یې خوړل هغه ګله، نو بیا یې دعوت قبلول نه دي پکار. خو که ته ونښتې ګیر شوې دعوت یې درکړی او ولې خوړه بیا به څه چل کوي. نو څومره خوراک چې د دغې سودخور یا د بل
سمت نه حرام مال د هغه کور ته راځي لکه شراب خرڅي یا جواری کوي نو بیا هغه مرسته څومره تار وټه خولي دي دومره صدقه کوي دومره پیسې وسکي چاله بار غریب شړي لور کې ها او قرباني و سره نه د پکار او کفرس کا بیا ما قرباني کوي دغه سره او تاسو یقین دي د حلال مال نه کوي بیا چې د یوي وجدار حلال مال نه دي نو دونه دورګي نه روغ وباسل نی پکار ته قسم او خورا ودار ته ودار ته پکا وې کنه نو خو خیر بیا احتیاط پکار دی نو غلم پکار دی چې فرض کا حلال مال سره وی نه یا سره حلال نه کوي ها خوراک کا قرباني وغیرہ او ایمان هو بچی کنه کم از کم او دې سود ته حرام وای حلال ورته نه وای که حلال ته وي نو کافر شو او سود چې بارا زمانہ کې ټول خلک پیږي دا سود دی هدایتونه نازل شو ټول خلک سود په جنګ بسره هوله ها دار زمانہ کې خلک پیږي کار څنګه نمول کیږي خو پیږي چې دا سود دی ها او داغه انجام او داغه هغه سکون او یا بی سکونی داغه نم پته لګی کنه چې سړی سکوري نو خپل ضمیر ملامت کې چرته سود خوري نو دنیا کې لوی پریشانی او آخرت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه دو پرشتو بوتلم نو یو ځای کې پنیر کې یو سړیو اینو زو کې ولاړو نو چې هغه به دراوتو کوشش کو نو مخې ته به بل کس ولاړو نو هغه به له پکانی باندې دا مخ وشته ها نو بیا به میاست وربیکا کو بیا چې به هغه را نږدې کېدو نو کانې به تم کېدلې وغه بل کس دا کانې سور اورو دی بغواړي دراغلو بیا به له پیدا مخ وشته نو ما تاسو کې دا څوک دی چې دا څوک خور دی دا به څه کوله سودونه به خپل نو کارن غننه ولګلې هو چې سودي نه غسي سودي وسله مختلف نمونه دي کنه او سود دی بس کفار شکل کې یار څنګه دي او پیغمبر سلام وی چې معراج شریف پښتو باندې ما دا خلک ولید چې دا خیره د بنگلو په شان دی غدي او دنه پکې مارانه لړمانه نه پوښبه نو تکونه او دغه ورکو خوري نور خلکو له بار نه عذاب دي ماران لړمانه نور پوری نختی ور او سود خور لا دنه په خېټه کې عذاب دي ها نو لکه ما تاسو کې دا څوک ته دا سود خور دي ها نو کوم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو د وو مهلکات نظام ساتي چې هغه معاشري لرا انسانيت لرا دنیا آخرت کې تباہ کون کی دي لرا یو پکې سود خورل دي او کوم معاشره کې چې سود پیدا شي او د مال د یتیمانو مال خورل نو د هغه قوم باندې د دشمن نه دا وی وو بوزي ها دشمن پر ازور ورکیږي د دروغ د دشمن د غرنا وځي دشمن پر بار پیدا کیږي او بل حدیث نه معلومیږي چې کوم ځای کې سود غلبو مومي دا د خدای پاک عذاب له څور کوي دعوت ورکول دي دعوت ورکه د خدای پاک عذاب له توبه خدای توبه نن سبا معاشره کې انتهایی سیوا شوی دي ډیر خلک سبا چې دې سود نه کوي مې څه سره سودي ها ولله د لکونو روپو سود نه کوي دا غریبانو دا نه پوهه د سلو 200 سود کوي او هغه د لکونو روپو سود نه کوي ها چې ته خو به سود روکي دي کنه مریان بشي ډېر بد حال دی دنیا کې مو څه کېنو آخرت کې مو الذين يأكلون الربا هغه کسان چې خوري سود نو د یأکلون معنی به موږ کوو چې اخلي سود څه کوي تو سود لیتے ہیں یأکلون مطلب خدا چې خورل نو ته ولې معنی کوي چې اخلي مثلا کې غټه پیدا ته نه خلک د څه لپاره دا سود کوي خوراک کار د لپاره کنه او یا دا چې ورپیان چې خلک یو سړی نه مالوي نو د پلاني مال خورل وی پلاني د پلاني زمکه خورل دا پلاني وی د پلاني زمکه خوري لکه پیدارای ته د سیاق ذمہداري ته خلک کوي چې د پلاني زمکه خوري اردو پښتو انګلیش عرب زبان کې دا داسې محاوره ده ها خو چې مکمل قبضه او مکمل قدرت کې ته یو شی راولي او بیا چاله نه ورکړي هغه ته خلک سوي دا پلاني شی وخوړه ها خو نور معنا پیدا چې اخلي سود الذين كسان في اخلي سود دا سود ضد صدقې دي دا چا ضد دي
صدقات او خیرات ضد دي، ها ولټ دي. صدقات او خیرات دي دا سراسر خیر خواهی ده او مخلوق ته نفرسانی ده او سړیتوب دی، ها. او سود چې دی نو دا سراسر بې سړیتوب دی او مخلوق تکلیف ورکول دي، اوس به کنه او ناانصافي ده. نو ته په خیرات صدقاتو کې بل هیڅ خیر ورسې کنه او په سود کې بل ته تکلیف ورسې، ها. په خیرات او صدقاتو کې ته بل اسی مال ورکې بلای وزا او په سود کې ته بل نه مال اخلي بلای وزا. وایي په فرق کنه خیرات صدقاتو کې ته بل نه مال ورکې بلای وزا اسی ول ورکی او سود ته د بل نه مال اخلي بلای وزا نو بل تکلیف ورکې، ها. نو تا چې پرس کا خدای مکه سود دی واغت یا سود دی روخه تو سود دی وګټ هر څنګه دي نو خپل مال به پاتې کې ستا کم مالي بینک کې پیسې دي نو بس خپل مال ځان ته پاتې کا نو او نورې پیسې چاله اته ورکا غریبانان شي، ها. او د ثواب نیت کوي نه کوي، دغه حکم دی. نو دا اولسی بالکل سود د صدقې والا نیت جدای چې خدای پاک راضي شي او داسې شي داسې مسلې مې خل شي بیماری خل شي دا او د سود والا نیت سي هغه جدای، ها. چې بس پیسې وګټم او بس دا بنگلې جوړې کوم او دا وکم دا نه څه په ظاهر کې سود خور ډېر زیات خپل احکاری پر ډېر مال خالد او د غیر خود دې د خپل کور آباد کا نه د بل کور روان کنه خپل جوړ کا په سود سره پیسې سیوا کیږي نه چې ګینه په معاشره کې پیسې ډېری شي. او سود څه ته وایي؟ ته د بل نه مال راخې تا ته راشي نو بل دې محتاج کا ځان دې آباد کا، ها. مثال داسې دی لکه یو معاشري یو کلی ټول سم خولي یو دنګ یو غټ کټي خو په مېس کې دې کار شي یو ځای ته لاړ شي یو څو انسانان راو تختې لالي کې وي خوري بل ځای کې څو انسانان راو تختې لالي کې وي خوري نو په ظاهر کې خدا خلک ډېر خولي احتاکرا مزیدار ښکاري کنه خو په حقیقت کې وی د نورو خونه غسل کیږي. سود خور که په خپل ډېر زیات مالدار دی خپل مزیدار دی دا چل دا چې حقیقت کې پردي کورونه سړي باندې اون کیږي. که فرض کړه د حکومت سره سود کوي په بینک کې پیسې دلی یا دا اوس مروجه کوم طریقې د سودونو را خلق کوي پوه شوې کنه نو تعالی حکومت سود درکوي کنه دا د ټول قوم خانه خرابوي، ټول قوم سره خانه خرابوي. مخکې د بینک نه دا زمیدارو قرضه اخیستې وه نو په هغې کال کپاس چې و دا کاټن روی مالوچه تېر کال په 125 باندې څه بنډلو کښې شی و نو په هغې کال باندې ډېر زیات راپرېوته ریټ 30 سره و د 30 روپۍ ته نو هغې خلکو چې کوم دی نو هغه بازار بند کړ او حکومت ته منت جاري وکړه چې موږ تباه کېږو، ها. حکومت د 30 په ځای باندې د هغې ریټ 90 مقرر کړ. حکومت په خپل هغه خپل تاوان په ځان باندې برداشت کړ. خلک یې د دیوالیه کېدو نه څه کړه بچ کړه. نو ټیک ده تا خو تا یو 100 شل 200 300 زمینداران بچ کړه دیوالیه کېدو نه خو دې خوا د تاوان چاته ورکړ حکومت یې د تاوان برداشت کړ دا خو د خپل جیب نه دی برداشت کړی بلکې د قوم ټول قوم ته ورسېده تاوان ورسېده پوه شوې که نه. نو که ته د بینک سره سود کوې او سود ځان ته راکاږي نو ستا یو کور جوړېږي او سل خانې روانېږي ټول پاکستان سره ته څه کوي ظلم کوي د ټول پاکستان نه راکاږي پوه شوې لکه ټول پاکستان ولا پرس کا په بینکونو کې د سود پیسې کېږي نو دا کوم خلک چې سود مود نه کوي دا قوم دې ټول قوم دا پیسې ته ځان ته راکاږي ټول قوم سره ظلم کوي، ها. دومره لوی که په وړه سطح کوي نو وړوکې نقصان دی او که د قوم سره کوي مطلب دا د حکومتي سطح باندې کوي ټول دنیا ته ټول پاکستان ته څه ورکوي تاوان ورکوي داسې ناروا کار دی او ملک په دې سره بادېږي نه ملک په دې سره خوارېږي څه ډول به کېږي په سود سره به سات په سات ملک خوارېږي معاشره به تباه کېږي ولې چې پیسه وسیله ده دا څه ده وسیله ده دا سره سپین او پیسې روپۍ مقصد تا دا کپړې دي چای دا روټۍ ده کور دی ځمکه دا څیزونه په دې سره سړی مقصد ته رسي په دې پیسې سره ستا مقصد غنم دي نو ته پیسې ورکړي غنم کور ته راوړي
پوه شوې نو په دې چې ته اغستل خرڅول کې دې تجارت وي څه ته وایي تجارت نو د چا ضرورت پیسې هغه پیسې حاصله کړي او د چا ضرورت غنمي او جوار یې وړي هغه ته ور حاصل شي کنه نو په دې سره ملک ترقي کوي چې تجارت او صنعت حرکت روان او ته چې په پیسې باندې پیسې پیدا کړې نو ته کار کوي چې کار نه کوي کار کا صنعت او حرکت او تجارت او داسې ودرېږي بیا به ملک ترقي نه کوي بلکې ملک پس کېږي تباہ کېږي به او کومه معاشره کې چې سود خور شي نو هغې کې ګراني پیدا کېږي څه پیدا کېږي ګراني او مشکلات او تباہي پیدا کېږي الذين وكسان يأكلون الربا چې اخلي سود لا يقومون بما نپاسي د قبرنا او یو بلا کنده ده په جهنم کې غي مې دې سنې مې غي دومره هیبتناکه ده چې نور دوزخ د دقې کندې نه پناه غواړي داسې سخته دغه ده نو هغې ته به څه کسان ځي یو پکې د سودخور دی دی به ورته ځي او وایي چې د سودخور ګناه نه معاف کېږي چې د توبه نه وباسوي ډېره ناروا او ډېره سخته یو کس ما ته خبره کوله چې یو کس مړ شو سودخور نور کله مونږ په قبرستان کې حسابي سره ول ټیک به نو بیا ما ګره ساري بوته نو چې زه راتلم خو بله لار وي زمونږ هغه غوا زمانه مخکې را رسېدلې وه هغه درز دوی دې پکې جالي ده کنه اوس سره غوا ده شوی ده درز دوی سره اوس په قبرستان کې سریږي او پکې نه وي هغه لومبې کسه چې په مقبره کې سودخور خاص شي او کنه او سودخور ډېر بد حالي نو حبیب اجمی د به سود کو تابعین تبع تابعین پاکه زمانہ واغې وخت کور ته کړه دی غریب سړي نه کور کې څه نو یو غریب سړي په سلال چې مال سود راکا نو وه مخه ته ورکړي چې کور سره وړي چې کتلې دي پخکړي دي نه څه شي نه براوته نو خدای دې وردا ستا کارتوسونه دې تو سود کوي او بس توبه وباسله او حسن بصري سے مجلس روان شو توبه پنيه کا چې راي غاړه راته نو ماشومان وی لري شي سود خور را روان دي زه سور را باندې را نشي اوس په او دا چې دې غاړه ته نو بیا ماشومان وی خو به جمی راغی تو وکای باندې توبه کوون کې دا څه په مخ باندې اثر کاریدو اوس موږ د ګندګو منګو سره د کیو موږ ته سود خور او دغه پته نه لګي سود خور اکثر خو زیات چمک والی مخ نه ګری نه چمک کیږي نو بتا ته بس برس کوي نیکان خلک پیژني چې دا اسی فلسفه بل دي خبره پوه شوې کنه سود خور مثال داسې دی لکه چې سړی پړسېدلی بیماری او د صدقو خیرات والی مثال داسې دی چې جوړ کړي زه مال کم دی غربت کې غریب دی مال خرڅ کوي کنه خو په حقیقت کې صحت حاصل دی او دا بل بیمار دی الذين يأكلون الربا کسان چې سود خوري چې سود اخلي لا يقومون یو څه غیر د آیات کې ذکر ده دی باندې پاسې د قبرونو الا كما يقوم الذي مگر پشان ته د پاسې دوه د هغه کسو يتخبطه الشيطان چې بد حواس کوي وی شیطان یعنی پیری من المس د وجه د خطونه چې باندې پیری نه چې کله پریوي او کله خو ځي کله بل خو ځي او غړي وړي وي نو دای نه خدا په حشر کې په د باندې عذاب حشري په قبر کې عذاب قبري او چې پاتې نه سوي عذاب حشر وي دینه به دا ټول دنیا کې جنیت الله زرقامه چې دا سود خور توبه خو توبه ذالک دا سزا دې په سبب د دې انهم چې بشک دوی چې قالوا ويل بيع چې انما البيع بشک بيع چې دا ان غسل خرڅول مثل الربا مثل د سود دی دیو مبالغه کوله ذات ویل پکارو چې څنګه غسل خرڅول روا دي نو پای کې مقصد ګټي نو دا چې سود کې مقصد ګټه ده کنه نو پکار د سود روا شي چې سودم څه شي روا شي خو دیو مبالغه کوله نو ویږي سود خاصه ملال لال دی سود خو سره خو د دې سود د وجه نه بیا ملال ده سود یې ملال دی کنه نو دا بیا هم د سود په شان ده نو دا بیا هم حرام په کار وسود لال دی او د بیا پته نه لګي خو چون کې دا بیا د غسل خرڅول دا سود په شان ده نو ځکه دا بیا څه ده حلال ده دا څه شیطانانو او شي کني دا بل شان دی ویل پکارو یره بیا تاسو حلال غنئ غسل خرڅول نو هم سودم دای په شان په دوانو کې مقصد څه ده ګټه ده نبی به مبالغه کول وي سود خاصه ملال دی او بیا دا دیم د سود په شان دی دا نو دا ځکه دا غسل خرڅول دا ذکر اوالي نو دا دومره کمقل دی بيع او سود ورته یو شان ښکاري څه ښکاري یو شان
حالانکه په حقیقت کې فرق دی. خو شوې او داسې صدقات برکات چې مونږ ووي په خبره پوهېږئ که نه؟ د سبا له سړي وي د دې مثال داسې دی په لنډه باندې چې زما دا ښځه ده نو ما دپاره حلاله ده، نو خو زما دا مور هم ښځه ده که نه، نو دا ما له ولې نه ده حلاله؟ پوهېږئ په خبره که نه؟ د دې مثال داسې دی چې سړي وي چې لکه څنګه غسل خرڅولو نه مقصد څه دی؟ ګټه حاصلول دي. خو داسې د سود نه مقصد څه دي؟ ګټه حاصلول دي. نو چې بیا حلاله ده نو په کار دار کې سود هم حلال شي. نو بیا به د دې مثال داسې دی چې سړي وي چې دا زما دا ښځه ده که نه، ماده ده، انثا، زنانه ده، نو دا ما دپاره حلاله ده، نو زما دا مور هم ښځه ده، نو دا ما له ولې نه ده حلاله؟ سبا له به دقه سودخور دا م وي پوه شوې چې زما دپاره زما دا مور څه ده؟ حلاله ده. ځکه فطرت دی حرافي بیا خو دې ته نه ګوري که نه. او د سودو یو پیسه 36 بار زنا کولو برابر ده، دومره سخته ګناه ده. بلکې تر کعبه په کعبه کې هم ذکر راغلی او بیا د مور سره د سود یو پیسه خوړل د خپلې مور سره د 36 بار زنا کولو عمره دومره نحوست لري. یو پیسه چې بیا په پیسو باندې پیسې خوري پوه شوې. او بیا چې په کعبه کې لګیا د مور سره زنا کوي او دا شدت سود کې جوړ کړي دغه مثال دی که نه. خو دلته ورته خلک بد نه وي، زنا ته بد وي او سود ته څه نه وي؟ بد نه وي. حالانکې د سود نحوست او ګناه د زنا نه څه ده؟ زیاته ده. او هغه که شرط سود جوړ کړي زنا کې لګیا وي نو هر سړی دا زنا کوي او سودخور ته څه نه وي؟ سودخور نه وي. زناکار نه ځان ساتي او چې سورې را باندې را نشي او بد نیت دا بد مخې نیولې دی او داسې او داسې او چې 100 قسمه تعلقات دي نو چا سره ساتي؟ سودخور سره د جماعت هم مشري، د محلې هم مشري او د حجرې هم مشري. پوه شوې؟ داسې معاشره به څه خیر حاصل کړي. دا په سبب د دې چې دي وو چې انما البيع جديد وي چې دا بيع هم په شان د ربا ده. وحل او حال دا دی د قیاس وکړه. نو قیاس لپاره شرایط دي چې الله به قیاس کوي چې په مقابله کې نص نه راغلي او دلته خو نص دی که نه. نو ګوره دا خبره دي وي چې په بیع او په دغه کې فرق نشته په سود کې. نو فرق پکې شته. بیع چې دا غسل خرڅول نو پای کې څه ګټه کوي خو هغه بې عوضین دي. څه دي؟ بې عوضین. او څه چې سود کوي ته کې ګټه راځي نه بې له عوضه راځي. څه راځي؟ بې له عوضه. دا قرآن پاک دی یا ټوپۍ ده یا پټکۍ دی تا په 100 روپۍ واغستو ده که ته په 200 خرڅوې که په 300 خرڅوې که په 400 خرڅوې که 500 خرڅوې نو دغه ټولې پیسې د پټکۍ په مقابله کې دي. ځکه پیسې جدا جنس دی او پټکۍ جدا جنس دی او تا چې 100 روپۍ ورکړې ته کې 900 اخلې نو دا اصل د سلو په مقابله کې شو دا 500 سود شو دا بلا عوضه شوي. دا څه شوي؟ بلا عوضه شوي. او اغسلو خرڅولو کې دا شی نه راځي. ولې؟ دا غسلو خرڅولو مدار پر رغبت دی او په ضرورت دی. په څه دی؟ دا غسلو خرڅولو مدار په څه دی؟ پر رغبت او په ضرورت. یو سړي ته چې کوم دی نو 100 روپۍ نه دي پکار خو هغه ته من وړو پکار دي. پوه شوې؟ یو سړي ته چې کوم دی نو هغه په من وړو څه کوي او چې ما ته اوس 500 روپۍ حاصلې شي. پوه شوې؟ نو سړی من وړم په 10,000 اخلي وزیرستان کې یو بل ځای خرڅېږي که نه. هلته د هغې خلکو ضرورت او رغبت چې د چا په وړو کې دي په پیسو کې نه دي چې 10 روپۍ دې لاړې کړي ما ته وړه راشي نو هغه ټولې چې کوم دی نو د هغې من وړو په مقابله کې شوي. او یو سړي ته پیسې پکار دي دې وړه خرڅوي یا بل څه شي او په دې سود کې چې کوم دی نو په دې کې دغه خبره نشته. نو بیا چې دا نه بې عوضي نه بدله کې څه شی میلاویږي ورکړی کېږي او په سود کې دغه شی نه. په بیع کې ستا اصل شي ستا د لاسه وځي. که پیسې ته ورکوې وړه اخلې نو پیسې وتې که نه او وړه خرڅوې نو وړه لاړل نو پیسې رالې که نه. او په سود کې ستا هغه اصل مال په خپل ځای ښایي. که هغه سړی مړ شو او که هر څه شو که دې مړې ته شوي ستا پې هغه 100 روپۍ دي او دي او د پاسه پې لا نورې ښې دي. پوه شوې؟ نو دا څه قسمه په کوم نوم چې نن سبا دا خلک رانیتوبونه کوي دا ټول سودونه دي. او پکې راځي که نه ستا پیسې په خپل ځای پرتې او چې کومې پکې راوختې یا بینک درکوي نه پکې سیوایي دي. پوه شوې؟ نو ته خپلې هار کې خپلې پیسې وصولوي شي که نه دا سود د ټول. راسې د ځان نه دوکې ورکوي که نه چې نه مني نه دی مني که نه دوزخ ته به هم څوک ځي.
نو وخت به هم څوک دی د قبر نه هم داسې څوک پاتې که نه چې بد حل به نو دوی قیاس وکړو دا قیاس باطل دی ولې مقابله کې نص راغلی که ستا عقل فرق مني او که نه مني خدای پاک ویلي چې ما دا یو فرق کافي دی که نه بیع یعنې غسل خرڅول حلال کړي او سود مې حرام کړی دی دا یو فرق کافي نه دی چې خدای پاک درته ووایي چې هلکه بیع غسل خرڅول ټیک دی او سود څه دی ټیک نه دي دا یو فرق دی خدای پاک بیان کړی دا یو فرق کافي دی که نه پوه شوې او یو فرق پکې دغه شو چې مونږ کوم وي ها نو دا قیاس چې کوم نه دا باطل دی ځکه دا نفس په مقابله کې دی ها مخکې به ګوري چې په قرآن پاک کې صراحت سره حکم نشته یا په حدیثو کې یا په اجماع کې چې نه نو بیا به ته اجتهاد کوي ها وحل الله البيع وحال دار چې الله پاک حلال کړي بیع لره ها وحرم الربا وحرام کړي د سودو فمن جاءه فسغسوک چراغ راشي هغه ته موعظه النصيحه من ربه د درب خپلنا یعنی په هغه صحابه کرامو زمانه یادي ها هغه څوک چراغ هغه ته نصيحت فانتها او هغه یعنی آیت تراغ چې لکه سود ختم او بیا غسل کوي ها فانتها دې منع شو نو فله نو پس دې لره ما هغه سلفه چې تیر شوي د صحابه کرامو زمانه جاهلیت کې یادي چې دې آیت نه مخکې چې کوم سود کړل کوم سود یې اغسته بس دا دې شو خو شي اوس هغه حکم خبره نه ده کنه حکم راغلی آیت مخکې نه راغلی کوي ته سړي سود وکي دې په خپل مال صرف ځان تفریدي او کله سود د مال کس معلومي لکه فرض کستانه د سود پیسې د مالکی معلومي هغه ته واپس کی او که مالکی نه معلومه دا څه کلم خلک سودونه اخلي دا ټرای ماټرای دا سودونه او بینکونه دا مالک نه معلوم کنه ټول پاکستان د خلکو نه یې زویرانه چوریږي نه بیا دا څه بس کار چاله دی ورکه ها خو غریب سړي ته بچا باندې دغه کیږي او که فرض کاغه ته واپس درکې بیا د باندې څه دی حلال دی او داغه شو وس کنه نو فمن جاءه پس هر هغه څوک چراغ هغه ته موعظه النصيحت من ربه ته طرف د رب دی نو پنتها او دې منع شو نن وخت کې سړي خبر نو یا په ناپوهي دا چل کو او دې منع شنه خدای پاکي معاف کړي خدای پاکي څه کوي معاف کوي ها او بس خپل مال ځان ته پاتې کی او نور ټول چاله ورکی کې د سړي ټول مال حرامي کې د سړي سي ټول مال حرامي ټول به وې دې لاس خپل ملک نه وباسي او د چا سره چې مال حرامي نو په مال حرام کې نه صدقه شته نه پکې زکات شته نه ته خیرات قبلېږي نه صدقات نه پکې زکات شته وې دا ځکه چې دا رد نه دی دا حرام دی رد نه دی کنه پردې مال دی کنه ځکه خو ته سود وي چې پردې مال دی نو دې پردې مال خپل مال وي دا یو ځاتې شه اگر پردې مال کې په ځان باندې صدقات او خیرات او زکاتونه وي دا بل څه کلا به د بشوا اوس دې نو امره او امر دول الله پاک په نس کې یعنی دغه باطن ها الى الله تعالی شوی دی الله پاک ته یو سړي ته نصیحت وکړو چیرې دا چیزونه مکوا او هغه چیرې ما پرې خوري دي زه دا چیزونه نه راوړم نه خرڅوم ها دا سود مود دا چیزونه او بانک نه پیسې رو باسي سود نه کوم او مکه به سود کوو چې له سود پیسې نه ورکوم نه چا نه اخلم بس ٹھیک ده ها خو شي ډېر په لګیدل نه پکار نو او نور خدای پاک کو څو دی پوښا دا پټ خصوص کی یا د مردان یو ځنه بل ځنه شیدونه وروړي دا اوس کوم خلک خرڅيږي دوی نه کوي ناغه سود چې پکې راخیږي ها الا ځای ماټري دا شیدونه نو هغه په څو کاری کوي بس او امره الى الله امر د سپار له شی د الله پاک ته ومن عاد وهغه څوک چې هغه واپس شي یو کړه ته وګباسي یا یو سړی مسلمان چې سود پرې خو دا او بیا سود شروع کو یا مخکې حلال غنا نو کافر وکړه او بیا ته حرام مسلمان شه ومن عاد هغه څوک چې واپس شو یعنی دوباره ته حلال وي څه وي دوباره ته حلال وي نو فاولئک اصحاب النار دغه کسان خوندان ده ودي حلال ته حرام ویل حرام ته حلال ویل په دې سره څه کیږي کافر کیږي سود خو حرام دی کنه سره ته څه وي حلال وي نو په دې سره کافر کیږي البته سود تدې سود وي او حرام ورته وي نو ګناګار دي سره کافر نه دي او دومره قدردان په سود باندې نو خوراک کې راوړ او دغه فلیتاو کلمې دی نه کافر کیږي په خبره وایي کنه په دې څه کیږي دې مثال دا سره سړي زنا کوي کلمې کوي نو هغه ځان کافر کیږي
ها در سود مالو پڑھو شروع کو ہے کلمو نوے او باخر کې په الحمدلله وي نو شو کافر شو او مخکې خدای تاسو چې موږ دې لپاره نه راغلو چې مالونه جمع کوو کړه حلال دي حرام وي بلکې د ایمان د حفاظت لپاره راغلي د مال د حفاظت لپاره نه راغلي روان دي ها او بل اعلان جنگ خدای تاسو سره څه کوي ازماوي جنگ ته تیار کی ها دوه قسم خلک چې خدای پاک سره اعلان جنگ کوي یو هغه خلک چې څوک د الله د اولیاء کرامو سره ساتي دوغه ساتي ومن عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب بخاری شریف او دا په قران پاک کې راغلی ها چې څوک خور سره خدای پاک د جنگ اعلان کوي رسول الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره اعلان کړي د جنگ اعلان کړي دی ها نو په بیا یو شریف وي چې د دې سره خلاره موټر او ور سړي تیری دا څنګه جنگ اعلان دی خو به نو دشمن کې په دشمن باندې غلبه ومي کوم شي چې قیمتي ته اخلي د انسان سره قیمتي شي ایمان دی ها د ایمان په خطر کې د ایمان ته واخلي ها چته با دا څه خبره وو چې مړه دا چا ویلي چې سود خوري نو باطن به تور شي کنه چته به وو چې مړه دا د مليانو ځان له کار کتلې بس دار څه شو دا ډول شو ها نو قیمتي شي د ټول نه سره ایمان وګوره ها دا ځان لم کار کتلې سود نه ومن عاد هغه چې يعود کو ان دی چې دا حلال دي ها چې سره یو ته حرام وي او دین کوي صرف ګناګار دي ایمان په خطر کې دي فاولئک اصحاب النار دا کسان خوندان دور دي هم فيها خالدون به همیشه پدې کې آیا قسمت وی چې موږ سره توګي یو کس دی یا رسولم کوي او منظم کوي چې هغه پورې نه فکرېږي او بل کس چې زما سره دی هغه موږ او داس نه کوي په پورې خشوي دی ها بلا ارتو سروي زموږ کلی نو موږ هغه ته وایو چې لکه څنګه کلمه مولي مو دا پرې نه تا پورې وخت کې داسې ها يمحق الله الربا بل فرق پکې دا دی ها چې الله پاک مټاوي الربا سود اینه برکت پکې نه څه پکې نه برکت او یاد چې اس عمل نه قبليږي دینه ها دې صدقه نه قبليږي دې خیرات نه قبليږي او زکات خو په دې کې څه نشته او کنه دې کو کې دې ایمان بلار شي که په دې چې عمره وکړه نه قبليږي حج وکړه نه قبليږي ها او سودخور کوم مسکی نه قبليږي صرف فرض ادا کیږي صرف فرض ادا کیږي یعنی شریعت کې په اسلامي حکومت کې ته دوباره دا وایي نشته چې ته منځ وکړه او دا ته حکم نشته چې ته بیا لار ته حج وکړه خو چې او نور په آخرت تمری مری راځي نه نشته چې کوم برکات یو سکونات یو مزیدار خصلی نه دنیا کې څنګه په آخرت کې شته ګوره ها نو قبول اصابت شي او قبول اصابت نشته ثواب ته نه ملويږي ها دا بیا د فقه قاعده ده يمحق الله الربا نو خو فرق د سود پیسې په جیب کې پرتی دي نو دا نو حرام دی خو پولیس خو نه کنه خاص دی کنه نو موږ کیږي خو قبليږي نه نو قبول اصابت تا اصابت نشته سواد ولا استفا ولا نشته يمحق الله الربا الله پاک متاوي سود او یا متاوي دا سود خور څوک یو بزرګ فرمایي چې موږ د خپل مشرانو اوریدلی چې په سود باندې صالح کال لاتیر نه کې دې تباشي ها او په سود خور باندې مطلب دا چې خدای پاک ایرانی څو په مزه اصل کې خبره دا چې ټول دنیا د عمر د آخرت په نسبت زما استا د ځنین نه څه څومره دي چې تا کال یا کال څومره دي څومره د آخرت په نسبت ځنین نه تا دا هغه ځای کې حساب خدای پاک یو سکند یا 2 سکند یا 3 سکند یا نیم منټ پاترانی دي او دلته نه څو جوړیږي صالح کال جوړیږي ها دا یو کس کې خزا اذا پن کړه نو سمال ته په خبر کې پاتې شو نو خبر راوکه نستو چې خبر راځي وکړه نو دن لوی محل ولوی معنی او خزا پکې ګرځیدله جنت وکنه جنت باغی کوا نو دې کې ورته شاخته توی وی راځه دلته مزيري بار سکے نو دې راځي لږ ورخوا شو ناګه چې راځي وی دا نظارې وکړي دې ویره نو تخفیض چې بار وروته غلطه باجی بیا قبرونه مبرونه نو خالته نو خلکو ته دا څنګه کړل دلته قبرستان وژنه نو وته نو خلکو دې حساب کتاب وکړو نو دې سبا کاله مخکې دلته قبرستان ټول معقول سره بدلو ها دا دون لږ وخت کې دې قبر ته ورننه وته سونه کال کې شو دې سبا کال کې شو توبه ولته نیمنت یا منټ یا 2 منټ قبر کې تیر کړ بار څو ته شو دې سبا
نو خدای پاک دا دی چې انسان سره شکل پاتره دي چې دلته څونه جوړیږي نو ګوریاره پکار ده ها کته به زه په قبر کې او ذا په ایمان سره تلاشم کار سم ګناګار نه څو بار پس ختمونه وکي او څو په منځونو کې څو په دانو داو کې څو بار پس دعا وکي نو خدای پاک په مسکی ما چې سره دان وکي کنه یره زما ایمان چې سم دام ډیر دی نو یا خو به دا دعا قبليږي به نه قبليږي نو به غټه خبره ده چې کوم خلکو ته فخر او وخت تاسو تبلیغ نه کوئ دا ګناونه مکه و دا دې په خپل ګناګار دي نو چې ته په جمدونی نه معنا کولې او تاسو دعا کوي نو چې خدای خبر شي دعا قبليږي کنه تاسو دا کوم بشي پرې هوري او دا بینور مال ته پرې خولي نو چې دا دې دعا قبليږي کنه قبليږي ها او نه کانو سره بیان یې کړی یا نه کړی کله حرام نه کړی او قبول شي نه نو دای بیا دعا قبليږي یا نه او خدای خبر چې 100 کال وکړي لګي ها او په زرګونو کال پس کې ته معاف کړي ځکه دلته خو عمر ډېر د خپل تسره چې ته الته لس کال پس معاف کیږي لس کال نه موږ د نیم منټ تیار کړ کنه چې شپږ کا ویا کال دلته ته منټ پس معاف کیږي منټ دې ډېر کال چې دې کال پس به ته معاف کیږي چې دې کال کې به څوک راځي دعا به قبليږي ها نو په دې ته ما باندې نه دي کېول پکاریا به د څوک دعا کوي یا نه کوي او اصل خلکو یاد دی نه یاد ها او کې دي چې خلک چې ډېر لوی سود خور شو کړ د اخلاص شو او ډېر لوی رامي ها نو چا بیا د دعا واړي یا بنه واړي کته څه مثال ما درکړ یو خاندان دی خو غټ سورب دی مزیدار او دې ته کاربو دي چې خلک کوي چې دې کې څوک مري نه څوک دعا کوي چې څوک سود کوي نه ته بس څه دعا وږي ها والله لا يحبكم يمحق الله الربا الله پاک متاوي سود ويربي الصدقات او سوا کی صدقه لرا کم مال نه صدقه کیږي نو په ظاهر کې کمی دي حقیقت کې سوا کیږي نو په آخرت کې خودوانو دا خبره یقیني ده د آخرت په اعتبار سره سود میکاو دي د آخرت په اعتبار سره صدقات زیاتی په زیاتی دي ها هلته به ثوابونه ډیری ملاويږي دا خو په دنیا کې اکثر دا کیږي چې سود خور میکاو شي ها او صدقو ولا مال خدای ته سوا کیږي یا په اولاد کې برکات او اوقات کې برکات کنه عمر کې برکات او آخرت کې خو به دی کنه والله لا يحب الله پاک نخوقي نو جلالین والی لیکلی یعنی ای یعاقب خدای پاک د سود سره محبت نه کوي د ګناګار سره محبت نه کوي دا غي ضد سره کوي کنه یعنی وګه سره ساتي عداوت سره کوي او دا عداوت سره لازم څه ده عذاب یعنی خدای پاک ول عذاب ورکړي دا معنی ها والله لا يحب الله پاک نخوقي كل كفار غد کافر لرا چې وی سود حلال دي سود څه وي فلاني دغه پتو ور کړی چې دا شی حلال دی فلاني پتو ور کړی دا شی حلال دی مونږ ته وي ها اوس به آیات مله کدا شی مکه واخل کو باندې چې مخر ته ودا سود ده نو ما به سره ورته دا حلال دی فلاني وي فلاني وي فلاني زه زر غلې کوم ځا ها نو څه دونه مونږ ته حرام دي او پټ پټ بیان کوي ما پر هودي نو الله پاک نه خو کل کفار غو کافر لرا یا هر کافر لرا خو مفسرین معنی کړي غو کافر نو ټول نه لې کافر دغه چې حلال ته حرام ته سوی حلال وي اسیمن ګناګار چې سود ته وي حرام او دین کوي دې ګناګار دی نو دیم نه خوخي دی نه هغه کافر خو چې سود ته حلال وي او نه دا ګناګار خو چې سود ته وي حرام خو کوي ها ان الذين امنوا الله پاک وي چې موږ د ایمان نه حفاظت لپاره راغلي د پران کې معلومه جمع کوو دا چې کوو دا چې ها بس حلال او ګټه چې څونه ګټي شي ګټه خو د حرام نه ایمان حفاظت ضروری دی او سود دی ایمان ته سره کوي نقصان رسي یو دا خرابه دي ها ان الذين بشكر كان او بل خبردار چې ایمان دغه چا دي چې سود نه کوي عمل صالح دغه چا دي چې سود نه کوي مال حلال دین یو رب ها بشکره کسان امنو ایمان لري عمل صالحات او نیک عملونه کوي یعنی خپل ایمان حفاظت کوي د سود نه ځان ساتي او خیرات صدقات کوي ها اقام الصلاه او قائموي منزلرا سخور هم نه قبليږي فاتو الزکات او ورکی زکات لره کو سود مال سے زکات سے نه غنه یادي ها لهم اجرهم مقرر دې پر اجر دې ان ربهم بني ضرب دې ولا خوف عليهم نبوي ير پدي باندې اخرت کی سیدا بس کی دې به کامیاب او کامرانی کې سود نه ځان ساتلی ولا هم يحزنون او نبوي غم جن کیږي صدق الله العظیم نور دغه تبادل ها